السلام علیکم ګران کتونکو زه عبدالله شرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا وخت زه ډیری ګراوند کې موجود یم چونکې دلته کرکټ هم کیږي فوټبال هم کیږي خو نن چونکې تاسو ته معلومه وي چې د پاکستان او د انډیا بیا یو سنسنیخیز مقابله روانه ده. تېره شوې پیره چونکې تاسو ته معلومه وي چې د باران د وجې نه بهارت چې کوم دی هغه ته شکست تسلیم نشو، خو دې ځله امیدونه د خلکو وابسته دي. شایقین کرکټ زما سره کلاړیان موجود دي دلته چونکې هغوی په خپله کرکټ هم کوي. د هغو نه تپوسونه کوو چې هغوی په دې حواله سره څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نن چونکې بیا پاکستان او انډیا میچ څنګه ورته ګورې، څه امیدونه دې ستا وابسته دي؟ نو نن د پاکستان او د انډیا ډیر زبردست میچ دی او میچ د هغو دی دلته پریکټس مونږ کوو نه لکه پرجوش و ډیر. نو ډیر زبردست میچ دی او په اول پیر خو باران اسې خلاص کړي او دې پیر له انشاءالله پاکستان به یې ګټي. فیوریټ کلاړي څوک دی؟ زما فیوریټ کلاړي چې کوم دی نه رضوان دی. رضوان څه امیدونه ترې وابسته دي؟ هغه به اول پیر څه کارکردګي اوس په څه امیدونه ترې وابسته دي؟ رضوان ډیر زبردست کلاړي دی خو هغه کوشش کوي چې زه پاکستان له ښه سکور وکړم او وکټ ښه زبردست ولاړي د اخره پورې کوشش کوي د پاکستان چې پاکستان وین کړي. دلته تاسو کرکټ کوئ، تاسو راوتي ملګري، خو دلته زوین هم دوړې دي، دا ولې دلته کرکټ کوئ او حکومت په دې باندې څه ګامونه نه پورته کوي؟ څه مطالبه لرئ؟ نو دا خبره خو صحیح ده. دلته مونږ راشو دوړې ډېرې سې وایي او کبل هم داسې نشته او د اوبو تنظیم هم داسې خاص نشته. نو دلته مونږ ته ډېر تکلیف وي ځکه چې دا دوړه اوچتېږي په مونږ لګي مرۍ خرابېږي لکه انسان ناجوړه کېږي که نه. نو دا تکلیف دی مونږ ته. ته راته خپل نوم ووایه، په کوم کلاس کې او په خپله بالر یې بیټسمین یې صحیح؟ زما نوم محمد عباس دی، زه په 9 کلاس کې به او زه پاست بالر یم، رایټ آرم پاست بالر یم. بیا خو دا ونه چې ستا به بالر په پاکستان په ټیم کې خوښ؟ زما د پاکستان په ټیم کې نسیم شاه خوښ دی. ولې وجه څه؟ هغه ایکسپیرینس بالر دی، هغه چې په کم ټایم باندې کم بالینګ کول پکار په هغه ټایم باندې هغه بالینګ کوي او سوینګ یې مزناک دی، سوینګ ښکلی ورکوي. نو دې څه توقع لرئ چې د پاکستان انډیا دا کوم میچ دی آیا باران به پکې بیا خلل جوړوي که نه دې ځله به یې موږ ګټو؟ انشاءالله باران به پکې خاص نه وي او که خلل پیدا شو د آی سی سی بورډ والا دغه کړی دی چې په 11 ستمبر به هم بیا میچ جاري، میچ به نه رکاویږي. بیا به لکه ته امیدونه څه وابسته دي؟ انشاءالله دې په د بهارت نه ښه په نره ګټو د انډیا نه. دا زموږ لپاره فاینل لکه څنګه؟ دا زموږ لپاره انشاءالله ورلډ کپ د آی سی سی د ایشیا کپ فاینل به وي. ته څه غواړې؟ څونه پرجوش یې دې میچ ته په څه نظر ګورې او فیوریټ کلاړي څوک دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما فیوریټ کلاړي شهنشاه افریدي. د ټول شهنشاه افریدي غواړې؟ ها جی. نو په خپله بیټسمین یې که بالر؟ بالر یم. بالر یې، ګډ. نو څه توقع لرئ چې ته به مو د پاکستان نوم روښانه کړي که نه هسې اخوا دېخوا ټایم به ضایع کوې؟ نه روښانه کوو به یې، ولې نه. ډېره مهرباني. ته څه ویل غواړې؟ ستا فیوریټ کلاړي څوک دی؟ شهنشاه افریدي. څه توقعات دي دا میچ به وګټي که نه؟ انشاءالله ګټي به یې. ګټي به یې انشاءالله. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو تاسو د دې کلاړیانو خبرې هم واورېدې چونکې دا ډیری ګراوند دی، دا ورته لږ وښیه. دا ډیری ګراوند دی، په دې کې دوړه ده، په دې کې 3-4 ځایه میچونه دي چونکې تاسو ګټی شئ. فوټبال پکې هم دی، کرکټ پکې هم دي. خلکو ته مشکلات دي، ستونزې دي او هغوی دغه مطالبه کوي د حکومت نه چونکې د کرکټ جذبات تاسو د هغو هم واورېدل، خو هغوی دغه هڅه لري چې موږ به یو پیر د پاکستان نوم روښانه کوو. خو همته هغه سهولیات نشته چونکې دلته نه د ګراوند لپاره نه څه انتظامات شته، دلته د اوبو سهولتونه نشته، دلته دوړې دي. کم از کم ته د هغه سهولیات مهیا شي چې موږ هم سبا ورځې لوی شو خپل پریکټس کوو او د پاکستان نوم روښانه کوو. نو پکار ده چې حکومت ټوز ګامونه پورته